الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرت علي رضی اللہ عنہ، فضل و قسم رضی اللہ عنہما و اسامہ و شقران رضی اللہ عنہما نبی علیہ السلام لا غسل ورکو. د غسل نه بعد درې کپړې د کفن ورته واغوستلی شوې. د تجهیز او د تکفین نه بعد دا سوال پیدا شو چې نبی علیہ السلام کوم ځای دفن کړو. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ویل ما د نبی علیہ السلام نه اوریدلی دي چې فرمایلی پیغمبر ما غزه کې دفن کیږي چې کوم ځای کې تینا روح قبض شي. امام ترمذی امام ابن ماجه رحمهم الله د دې حدیث روایت کړی دی. سخت مرحله ده دواړو جهانو سردار صلی الله علیه وسلم د دفن خبره نو بس ځای خو ټاکلی شو. لہذا دقه ځای چې کوم ځای کې د نبی علیہ السلام بستره وه هغه یو طرف ته کا او قبر کنستل تجویز شو چې دلته به قبر کړي. اوس ځای خو منتخب شو، خو قبرونه مدینه منوره کې دوه قسمه تیارېده، یو خاکه او یو لحد. نو په دې کې اختلاف رالو چې نبی علیہ السلام لا څنګه قبر تیار کړو. مهاجرین ویل چې د مکې د دستور مطابق خاکې دی وشي، او انصار ویل چې نه د مدینې د طریقې مطابق لحد دی تیار شي. په مدینه طیبه کې دوه کسان ماهرانو استاد خیل یو خو قبر نه خوري صرف راوستل دي، دا خو عام ځوانم کولی شي، جبل ګنټي بیلچا چاره سره قبر را خالی کیږي. خو بیا اخره کې د مړي د پاره چې کوم ځای پکې جوړیږي نو دا هر کس نشي کولی، د دې خپل ماهر کسان سیټ کی. ابو عبیده صحابي دی رضی الله عنه، د لحد د خاکی په کنستو کې ماهر دی، او ابو طلحه رضی الله عنه د لحد په کنستو کې ماهر دی، منځ کې وي او لحد چې هغه سیټ کې هغه طاق جوړ شي. دا فیصله وشوه، دواړو پسې به سوال جواب وکړو، ابو عبیده رضی الله عنه او ابو طلحه رضی الله عنه پسې چې کوم مخکې راورسېدو بس هغسې به وشي. صحابه ویل ټیک سړی ولېږلی شو. ابو طلحه پهله راورسېدو رضی الله عنه او د نبی علیہ السلام دپاره لحد تیار شو. قبر بیا چې کله خاورې واچولی شو او قبر را ډک کړلی شو نو د اوښه چې کوم کوب دی دا شانتې لږ ډبکاره اوچت کړلی شو. دا بخاري شریف کې داسې دي. صحابه کرامو چې کله خاورونه لاسونه څنډل، فاطمه رضی الله عنها ورکې ولاړه وه او صحابه ورته وویل وی په بابا جان مو خاورې واړولې په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې صلی الله علیه وسلم. دې نه پس د جنازې بیان دی چې جنازه د نبی علیہ السلام څنګه شوې وه. دا طبیعت سبا ویم که خیر انشاءالله.